بسم الله الرحمن الرحیم. سیاسي ګهمه ګهمي شروع ده او په عروج باندې ده. په دې وخت کې د عمران خان د گرفتارۍ خبرې شروع دي او د عمران خان د گرفتارولو والا هغه مراسلي چې کومې دي هغې خو پرون نه ګهمه ګهمي جوړه کړې وه. ما پرون ځکه ویډیو هم نه کړله په دغې وجه باندې چې ما ته پته وه چې په دې باندې صرف او صرف د هغه میډیا ټرایل شروع دی، نور ګرفتارولی نه شي او نه د هغې سره د گرفتارولو والا حق شته. دا خو هغوی صرف سمن جاري کړی او دغه سمن جاري کول نه پس هغوی دا مومنټ وکړو. دقه شانت سمن چې کوم دی دا د رانا ثناء الله په باره کې هم جاري شوی دی. هغه نه حاضرېږي، هغه عدالت ته نه پیش کیږي، هغه خپل پروټیکشن بیل دپاره اپلای کوي او عمران خان ته پروټیکشن بیل نه میلاویږي. عمران خان ته رانا ثناء الله او وزیر داخله چې په خپل هغه موجود دی هغه دی او هغه د منسټرۍ د طرف نه ده خبر او دا مراسله ای جاری کړې ده چې عمران خان د زندګۍ ته خطره ده، په هغه باندې څوک حمله کولی شي، هغه به حاضرېږي او چې کم کس د عمران خان باندې حمله کړې ده هغه به په ویډیو لینک باندې ججانو سره خبرې کوي. عجیبه شانتي نظام دی. د دې سره سره په عمران خان باندې اوس دې وخت کې 76 مقدمات درج شو او د شهباز شریف د وزیرانو تعداد 84 دی. بس دغه یو څو ګیپ پکې لږ پاتې دی، بیا به د هر یو وزیر په سر باندې یوه پرچه دا په عمران خان باندې درج شي. عمران خان چې څونه دوی ډیریل کول غواړي، څونه یې شاته کول غواړي، څونه یې راغورځول غواړي، هغومره هغه ګراف اوچتېږي. دا د دوی احمقانه فیصلې دي. بار بار زه د دې پلیټفارم نه تاسو ته دا عرض کومه چې پی ډي ایم والا پته نه لګي د انتقامي کارویان نه ولې نه پکلاریږي. دا انتقامي کارویان دې لپاره په خپله زهر قاتل دي. دا به سبا دوی عوامو ته نه ځي، عوام به سبا د دې نه دا تپوس کوي چې دا ولې اخر دا دوهره نظام ولې دی. پیمرا د طرف نه په عمران خان په تقاریرو باندې هغه پابندي لګي او د مریم نواز په هغې باندې نه لګي. مریم نواز د اوس په دې وخت کې موجوده چیف جسټس تصویران ښیي او د جنرل فیس خبره کوي. عمران خان دا څه خبره کوي هم نه، هغه په هغه ډرټي هیری په نوم باندې بعضې خبرې داسې شروع کي. خو عمران خان مجرم دی، هغه ملزم دی، هغه غدار دی، په هغه باندې دهشتګردۍ مقدمات درج کیږي او د دوی د زړه ارمانونه دي چې یاره مچ جیل ته به کله بوځو او هغه کوټلۍ کې به کله بربنډو. دا ټول د دې ارمانونه دي. خو دې سره سره د دې حکومت وی ټرنز هم شروع دي. د عمران خان یو ټرنز مشهور او د دې وی ټرنز دي. وی ټرنز مطلب د دې د وکټري والا ټرنز شروع دي. دی په خپل ویلي ورانه ثناء الله او مریم اورنګزیب یو پریس کانفرنس کړو چې دی د نن دا صوبایي اسمبلی ډیزالف کی، سبا د موږ نه الیکشن واخلي. د هغې د ډیزالف کېدو نن تقریبا 32 ورځ ده چې هغوی اسمبلیانې ډیزالف کېږي او دوی د الیکشن نه راه فرار اختیاري، کله یو طرف ته ګوټ ته تختی، کله بل طرف ته ګوټ ته تختی، کله ولا یو قانوني لاره ګوري، کله ولا بله قانوني لاره ګوري. همدغه شان د قومي اسمبلی په باره کې اکثر له به دوی ویلي قومي اسمبلی ته دې راشي وایي چې د ملک په دې دهاره کې هغه شامل شي او دې چې کوم دی نو د ذهن چې کوم دی هغه د ډکټیټر والا دی، دې سیاسي سړی نه دی. اوس چې هغه قومي اسمبلی ته کسان راځي نو د هغه یوټرن دی او دوی چې کوم ویلي چې یاره مونږ به راولو، مونږ یې دې قومي اسمبلی کې شاملول غواړي، نو د دې هغه وی ټرن دی چې اوس ته راجا پرویز اشرف تختی کله یو طرف ته وزټ کوي، کله بل طرف ته وزټ کوي او د هغوی هغه استعفاګانې نه منظوري یا د هغې استعفاګانې چې کومې منظور کړي دي اوس یې واپس اکسپټ کوي نه چې کوم د عدالت نه فیصله شوې ده. نو دا ټولې خبرې چې کومې دي دا مونږ بګاړ طرف ته بوځي. اوسه پورې د الیکشن هغه اعلان چې کوم د چیف جسټس د طرف نه کومه خبره شوې ده، کم اعلان شوی دی، د پینل د طرف نه شوی ده، د جوډیشري د طرفه شوی ده، په هغې باندې تر د اوسه پورې په هغې عمل نه شوی. نن شپه ده د هغې صرف او صرف که نن شپه کې په هغې باندې عمل ونه شو نو دې کې بیا چې کوم 54 ورځې پاتې کېږي، په 54 ورځو باندې بیا د الیکشن کمیشن سره بیا دا اختیارات ختمیږي. دا اختیارات به بیا صدر ته لاړ شي او صدر به بیا دا خبره کوي. نو نظام ګړبړ دی. په دې دوران کې مشر حاجي صاحب وي بار بار هغه عمران خان سره وي د رابطې په کوشش کې دی او هغوی همدغه وایي چې دا جنرال الیکشن چې په یو ځای باندې ټول وشي د صوبایي اسمبلو او د قومي اسمبلي، نو دې سره به ملک استحکام راشي. پکار ده چې ملک استحکام راشي، خو دې لپاره قدمونه پکار دي. یو طرف ته ورته تاسو دا وایي چې یاره موږ سره کښېنه مذاکراتو ته
او بل طرف ته پې د دهشتګردۍ د غدارۍ دا مقدمات دي. یو طرف ته راغواړئ عدالتونو ته او بل طرف ته توشاخانه کې هغې کې نااهله کولو کوشش کوئ. یو طرف ته جیل ته بوتلل غواړئ، یو طرف ته ډیریل کول غواړئ، یو طرف ته راغورځول غواړئ او بل طرف ته ورته وایئ چې یاره الیکشن به ستا په طبیعت نه زموږ په طبیعت وي. دې ټولو خبرو ته د پی ډي ایم والو ته سوچ پکار دی چې ستاسو هغه وي ټرن دی او د هغه یو ټرن دی. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.